ته مخامخ کېږي ای به خپله خبره کوي زما وروڼو تاسو ټول خدمت یې تاسو کړی دی زه یو خبره کوم دېرش کاله کې که دا لږ خفګان راغلی دی محمد رحمان بابا یو شعر دی وایي کله کله د غمونو باران شوي رحمانه خپل پردې پکې معلوم شوي رحمانه زما وروڼو دا لږ خفګان زه چې زموږ د ټولو امتحان ځکه چې هر سړی او دا تپوس د میډیا په مخې کوم تاسو مونږ ګاډې خو نه دي درکړي تاسو په خپله مرضۍ راغلي په خپل شوق راغلي صرف په واټس اپ ګروپ کې دا راغلي او تاسو دلته موجود دي الله تعالی مو ډېر خوشحال کړو لکه یو خبره وکړه وایي مونږ نه که څه غلطیانې شوي مونږ نه غلطیانې نه دي شوي غلطیانې د قوم کړي دي غلطیانې د خلکو کړي دي دا نوښار د خپلو خلکو تباه کړو دې صوبې ته نقصان د نوښار خلکو ورسولو تاسو خپل ګریبان کې نوښار خلک نه ګورئ چې تاسو څه خدمت شوی دی زه چې سیاست ته راغلم په دې کلو کې نالۍ پخه نه وه په دې کلو کې هېڅ څومره ویراني وه مونږ د نالو نه شروع شي او نن سړکو ته کم اسمان ته ورسېدو نو زه خوشحاله یم نوښار خو خلکو غرق کړو خو د ما زندګي ښه شوه خلک راځي کپړه سره لګوي چټونه په لاس کې ني تندی راته نه ګوټوي ښه مزه ده زبردسته زندګي ده زه ښایم چې ما ټوله زندګي همدغسې چې تاسو راسره ګپ لګوئ او خندا خوشحالي دې نه ښه زندګي خو شته نه 40 کاله خو ما ته پته هم نه چې اسمان شین دی که سور دی ما خو ټوله ورځ دماغ وړه د تاسو د مسلو نه ډکو ما اوس وکتل چې یاره زما ښه زندګي ده هم خو ځان ته تباه کړي وو ټوله زندګي مو تباه کړه زه ځوان راغلم نن بوډا شوم ما ته دا خلک یې چې ته کوم پارټۍ ته روان یې د ما پارټي دا ده دا څلور کاله په تاسو په دې نوښار عذاب رالو چا راوستی ما خو نه دی راوستی چې په خپله یې کړي زه څه چل وکړم سوچ به مو کولو دې ملګرو باندې وګرځئ ځکه اوس هم ډېرې مسلې پاتې دي ډېر تکلیف کې دي خلک روزګار پکار دی نور ډېر څیزونه کمی دي دلته کاروبار ختم شو ترقیاتي کارونه بند په ټیکهدارانو اربونه روپۍ پیسې بند دي خلک تباه او برباد نن در په در خلک ګرځي څه چل وکړو ما ته خلک راځي که نه زه ورته هم زه خوشحال یم تاسو خپل غم کوئ تاسو به جذبه نیستم تاسو کاری چا په کری راوستی چې دا سیاست داسې ګپ شپ نه دی تاسو دا خیال وي چې مو مزې کړي خلک سیاست مزو دپاره کوي خلک سیاست پیداګیر دپاره کوي مو خو ځان لوټ کړو مو جایدادونه خرڅ کړو حرام مو نه ده خوړلي ځکه یې تاسو نوم دی راسره د نوښار نوم دی راسره نوښار نوم زه نشم شرمولی چېرته به هم داسې کارونه شي لیاقت نه دی ما خاندان دی ما کشران چې تاسو پرې شرمنده شي مو خو ناره تېروو لیکن کله هېڅ شی به حرام کارونه نو زه تاسو ته نو ډېر وخت مې سره تېر شو ځوان راغلم په یوازې سر روان شوم او نن د الله تعالی شکر دی نن په ټول ملک کې ماته یو عزت میلاو دی ما خو دې خلکو ته به وي چې په پنجاب کې ګرځئ که چېرته ګرځئ پرویز خټک نوم اخلئ تاسو عزت به کوئ خلک ټوله ته پته ده زه عام شخصیت نه یم اوس زه هغه شخصیت یم چې ما سره دا قوم ولاړ دی دا تېر شوي الیکشن زه نه شمارم ځکه دې کې خلک ړانده کاڼي شوي اوس یې سترګې کلاو شوې تاسو ولیدل دا څومره خدمتګار دي دوی د تاسو خدمت نشي کولی دا په دروغو باندې ټولې کیسې دي زه به انشاءالله یو کتاب لیکم او په کتاب کې به زه ټول درته وایم چې دا د ملک سره څه کېږي ملک راته تباه کېږي لګیا دی
دې ملک کې انتشار پیلاوي چې انتشار پیلاو شي دا بیوقوف قوم راپاسي او په یو زود په طاقت په زور باندې زه کېنم په کرسۍ باندې تاسې نشي کېدی وړه به مو وشي خو څه هیڅ هم نشئ کولی زه وروڼو تېره موده بس تقریر کوم پخوا به مې تقریرونه کول ډېر په تکلیف کوم نو ډېر خوشحال یم خو په دې خوشحال یم چې دا خلک ما ته راځي اوس پوه شول ما به چې ډېر وي خو چا به نه منل تاسو اوس پته ولګېده که نه 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 یا څلور کلونه ټینګ شي چې پته ورته ولګي چې پته ورته نه ګرځو دا ډای ناسم وي داسې اسانه خبره نه ده زه چې کله دې کلو کې ګرځېدم به هر چا به ته نیب اوټ کړو هر چا په جیب کې به یو درخواست و خو موږ کوشش کړی څو خفه کړی مو نه دی نو خر ته خلک یې د څه کړي دي موبایل عاده کاڼي یې مو څه کړي دي په زرګونو خلک مو نوکران کړي دي تر اوسه په لس هم نه دي کړي سړک یې مکمل هر کلي ته ورسولې ګیس پایپ لاین مو ټول کلو ته رسولې بدقسمتۍ نه چې دې مې پابندي ولګوله بجلی مو هر کلي ته اپډیټ کړي دا لاینونه هم لګولي دي فیډر یې هم جوړې کړي دي ګیس ته مو غټ پایپونه پریشر ته هم لګولي دي هر کلي کې مو ګلۍ جوړې کړي دي جوماتونه مو خلکو ته جوړ کړي حجرې مو جوړې کړي دي داسې ټیوبویل یې کړي دا ځمکې نن دې علاقې نه خلک راځي دا مالټې خوري نو که دا ټیوبویل یې ما نه وی کړی دا مالټې په چا سترګو مې ولیدي دا بې چاپلاره مې شروع کړي نن نه پس به جهاد کوو کور په کور به ګرځئ خلک به خبروئ دروغ و رښتیا خبرې به ورسره کوئ چې دې دروغو باندې خطا شوي بیا دوکه نه شئ او که بیا دوکه کېږئ نو ما ته سلام دی زه کور کې خوشحال یم ما ته هېڅ مسله نشته موږ هر څه خدای راکړي دي نو زه تاسو ته وایم وروڼو چې دا سیاست دا میدان ما ډېر په مشکله جوړ کړی دی موږ پکې ډېر محنت کړی دی ما کشرانو لیاقت ټولو شپه ورځ محنت کړې ما ته داسې خاندان وښیي چې د یو کور نه 10 کسان روزانه شپه ورځ هر کلي غم خدای ته ځي د هر چا مسلو ته ناست دي داسې تاسو پاکستان کې نشئ پیدا کولی په دې ضلع مقابله کې ټول پاکستان کې ضلع نشئ پیدا کولی چې هر کلي ته پاک سړک هر کلي ته ګیس هر کلي ته بجلي هر کلي کې ګلۍ سکولونه جوماتونه اوبه چې نوم یې ښه هغه موجود دی څوک دا نشي ویلی چې ما کلي کې کم کار شوی دې کلي کې زیات شوی مو ځان تباه کړی مو خپل بچو کیسه تاسو باندې لګولې ده ځان مو حرام جیسا نه ده خوړلې دا حجره که ما جوړه کړه څو کاله پس ځکه مال خرچې کمې شوې نو چې حرمدار کریمې راځي نو لس شل لکه په دې باندې لګوم چې دا حجره جوړه نو موږ په تاسو خدمت دپاره وروڼو دا نوښار زه ویران نه غواړم دې نوښار کې زه ترقي غواړم کله کله سوچ کوم چې کوم دا بوتلان ممبران جوړ شوي دي انشاءالله دوی به دماغي توازن خرابېږي دوی باندې چې کوم پریشر دی ما ته معلوم دی دوی به وي چې پرویز خټک خو نه دی کړي دا خو پی ټي آی کړي نو راشي نرانو بچو کوي که نه دا اوس هم چې لږ ټک ټوک روان دي دا هغه ټینډرې دي چې کوم ما په وخت کې شوي وي فنډونه پکې لږ هر کال راځي هغه د شوقي دا موږ وکړل د دې تر اوسه پورې نوی ټینډر یو روپۍ هم نه دی شوی تر اوسه پورې دا څه چې وینئ دا زاړه کارونه روان دي او دومره ناهیله خلک باندې دي دومره نالایقه تقریبا د نوښار نه 10 اربو روپو سکیمونه کینسل شول دا ټول ما منظور کړي وو خو دا دومره ناهیله دي چې تیار کارونو کې لاړل نوي به یې سره وړي او که څوک چیلنج کوي ما زه به تو جمعیت سره وم راپسې دغه جوړه کې شامل شو لیکن ړندو بچو خیر خو ساتئ دا پرویز خټک دومره اسانه نه ده چې په یو اواز باندې چا سره شامل شي دا به فیصله کوو
خو تاسو سره مسله کوم تاسو نه بغیر به فیصله نه کوم دا مې سره وعده ده خدانک ما تاسو ته راغون کړي دا سیاسي جلسه نه وه دا د ما د لیاقت روغه وه زموږ ملګري ټوکړې شوي وو خپلو کې اختلاف و خلکو ما ته وې تاسو روغ وکړه موږ تپوس ونه کړ نو نن ما زه تاسو تپوس کوم چې موږ روغ یو تاسو ټول په کلي په کلي یو ټیم جوړېږئ یو سره به نفاق نه راولئ دې خلکو سره په یو ځای مقابله کوو د لیاقت کم پر ځي زه به ورپسې یم زه کم پر ځم لیاقت به ما پسې ځي دې ګاډو دویمه خبره مشکل دا تقریبا 500 ټیوبویل ما کړي چې په یو ټیوبویل باندې که 30-40 جرب اوبه کېږي نو دا څه 4-5 هزار جرب ځمکه د مالټو جوړه شوه دلته نهرونه مسلې وي اضافي ښه ته به چې لاړم سترګو کې به راته ګوتې منډلې چې نهر کې اوبه نشته چې نهر کې مې اوبه روانې وکړې نو چا شکریه به دا نه کړه د څومره کالو مسله وه هغه حل شوه هر کلی کې سکولونو کمی نه دی شوي یو ما دلته کې ټیکنیکل یونیورسټي جوړه کړه چې موږ ته ضرورت و میډیکل کالج مې جوړ کړو بهترین اسپتال مې جوړ کړو اوس نوې خوشخبري چې کله ډیفنس منسټر هم ایر فورس باندې مې یونیورسټي منظوره کړه پیپای ته مخامخ به ایر یونیورسټي جوړېږي چې دا ما بچي دي نو خر پکې سبق ووایي موږ څه کمی نه دی کړی او نه کمی کولی شو خلکو پر سټک باندې پوره اعتماد دی راتلونکي الیکشن کې چې کوم موږ غلطانې شوي هغه بیان نه کوو او انشاءالله تعالی پر یو لوی اکثریت باندې به په دې فاصله کې تاسو به ولیدئ چې دی وایي چې نهر دی دا دی هغه دی دا نن را مارکېټ کې چې څه وینم دا ډېر د دې نه شو ټینګېدی انشاءالله تعالی او دې ته مسلسل ټول هغه ټیکدار ته ټینډر ملاویږي ځکه چې دی پکې دغه برادري چې مال وګټو نو زه تاسو ته درخواست کوم چې یو شی د خپل ضلع لپاره کومه ترقي چې کېده هغه چودري ده هغه مخکې بوتلو لپاره د دې مقابله به کوو او انشاءالله چې تاسو یو ځای یئ دا خلک به راغورځوو انشاءالله نه دی شوي یو ما دلته کې ټیکنیکل یونیورسټي جوړه کړه چې موږ ته ضرورت و میډیکل کالج